او قرآن هم بار بار دغه تذکرہ کړی ده. سورہ نحل آیت نمبر 10 نه تر 21 پورې د نعمتونو کې مختلف نعمتونه ذکر کړی دي. پہلا نمبر باندې هو الذی انزل من السماء ماء لكم، الله پاک اسمان نه اوبه نازلی تاسو د پاره، یعنی د باران چې وریږي د مخلوق د پاره وریږي. الله رب عزت خو باران ته ضرورت نشته. الله پاک قدرتونو ولا ذات کا باران وی، الله پاک بیا دی مخلوق ته محتاج نه دی، او کا باران نه بیا محتاج نه دی. په هیڅ حالت کې خو مونږ تاسو الله پاک ته محتاج یو. نو هو الذی انزل، الله پاک هغه ذات دی چې نزلی من السماء اسمان نا ما لکم د اوبه تاسو لپاره. بیا چې د اوبه راشي دوه فائدې مخکې قرآن ذکر کړی دي. منه شراب، یو اوبه تاسو سکلو کې استعمالوي، یو خو موږ پښتو کې شراب وایو، هغه حرام دي. اور شراب چې کله عربي کې استعمال شي نو بیا دې نه مراد سکل دي، اور شراب ته په عربي کې خمر ویل کېږي. نو یو فائدہ د باران دغه ده چې مونږ تاسو ته اوبه ملويږي د سکلو ولا. او بیا الله رب عزت نظام ته ګوري، باران وشي دا چې کله جذب شي دنه پکې کویانو کې اوبه زیات شي، چینو کې اوبه زیات شي، اور دا الله پاک مونږ ته یو سٹور پیدا کړی دی چې زمکه لاندې اوبه دي. او کچری دا اوبه د زمکه پاسه سٹور کړل شي دا خرابېږي. هغه وجه ده تاسو طلبونه کتلی، طلبونه کې وړ وړ نری نری چینجی وي، هغه چې اوبوس کې ډېر شټه خرابېږي. دا چې کوم علاقو کې اوبه نه وي، انډرګراوند اوبه نه، نو باران اوبه جمع کوي. بیا باران له اوبس کلو کې استعمالي. د باران اوبس کلو یو نقصان دا دی چې دا د ګردو مریض وي. ولی چې کله د باران اوبس مکه ترازین هوا کې مختلف ګیسونه دي، هغه سره ملويږي د باز مکه تراشي، دغه نقصان کوي. اور چې کمی اوبس مکه نه روزي هغه کې بیماری نسبتا کم یو وجه دا چې غدن سٹور کې محفوظ دي. غما زمکه کې د اوبه محفوظ دي خو بار محفوظ نه وي، هغه کې جراثیم کې دي شي، هغه کې هوا په ذریعہ سره غند غورځېدلی شي. نه الله رب عزت موږ تاسو پر دا نظام پیدا کړی دی. او چې کوم ځای کې ژمي کې سخت برونه کې واوره وریږي، نه دا واوره راځي په د غرونو سرونو باندې سٹور شي، او چې کله ګرمي موسم راشي جون جوړي اگست دا په ویلي کېدو باندې شي، بیا په ښکته راتلو باندې شي، نه نهرونه ور روان شي، دریابونه روان شي، اور د انسانانو د اوبو یوه ذخیره وګرځي. دا ټول نظام الله رب العزت انسان لپاره پیدا کړی. اور شیخ سرفراز صدر سره مولا ذخیرة الجران کې لیکلي دي، وی د باران د یو قطره نه ده، دینه مختلف شیزونه پیدا کیږي. دا باران قطره کا د چرې مار خولې ته لاړه بیا ور زهر جوړیږي، او کلارم خولې ته لاړه بیا زهر دي، نقصان ورکی انسان ته. اور که د باران قطره د هرن خولې ته لاړه الله پاک ونه مشک پیدا کی، اور که دا د میخي یا د غوا خولې ته لاړه الله پاک ونه پی پیدا کی، اور کچری د ریخم او چینجی خولې ته لاړه بیا الله پاک ونه ریخم پیدا کی، اور که سیب ته لاړه چې سمندر کې کم وي، باران وکي غخلو کوراوي چې باران قطره ورو ورځي د خلور مې را بند شي، بیخ ته لاړ شي، سمو دینه پس د انګريزانو پسې ګرځي چې راباري کې غار مات کې نه بیا موتی جوړ شي. دا یو قطره نه الله پاک دا ټول شیزونه جوړي. نه الله د قدرتونو ولا ذات خو مونږ تاسو ته منو شراب بعضی وبدسي چې غا انسانان پسکلو کې مونږ تاسو پر اسکلو کار کوي، اسکلو د پرې مونږ یې سیمرو. و منو شجر، اور دیم دا چې دین الله پاک د فصل پیدا کی، فصل سره زموږ تاسو ټول رزق تړلی، غنم دی، جوار دی، فصل دی، میوه ده، سبزی دی، فروټ دی، دا ټول د ځمکې نه روزي. د دې سره الله رب العزت د فصل رو وبسي او موږ تاسو خوراک سکا کې استعمالي. او بیا دا نه چې په ټایم باندې ټول رزق راکړي، که دا په ټایم باندې ټول خوراک راکولی دی که ټول کې چینجي شو، څومره ضرورت یې دومره راکوي، څومره غنمو ضرورت یې دومره پیدا کېږي، څومره د سبزي ضرورت یې دومره سبزي مارکیټ ته راځي، څومره د میوې ضرورت یې دومره میوې مارکیټ ته راځي.